دویمه خطبه کې بیا یو خپل نفس ته نفس اماره سمو تاسو کې نفس اماره ورکې ده ای ګناهانو فیکټری ورکې ده شهوات اندی کې ورکې ده غضب اندی کې ورکې ده حسد اندی کې ورکې ده کینه اندی کې ورکې ده د دسه نفس ده سندي نفس واجنا د پیغمبر زمانو یو را پاتې دو بلې قاتل کړل خبرې ته مور وکړو نفس را جهاد ډیر زیات ضروری ده خپل نفس په خلاف مرچی جنگ دره ضروری نه ده لکه خپل نفس را دغه مملکات باندې کنټرول لګول ضروری دي پیغمبر زمان او متاسو پیغمبران زمان یو کن معصوم هله یو کن ای آدم علیه السلام دوا زمان یو قابیل له یو حابیل قابیل پسیږي حابیل مړ کوي ویلې حساد واجنا ویلې کینه واجنا بدنیته واجنا سو دا ویلې مختل اور دا ویلې کامیاب شولو دا انسان کې شتادي دغه علاج وکدینه مخکې څه کابر هغه ور شغلو سره د انسان علاج کیږي دینه مخکې علاج وکا د نفس دوره مردار تکاده چندی واجنا ای ول سړونه جامع شول یوسفی کوی ته ورزوال ها هغه یو له سړونو نن سبا لکه وړونو ما زما ستای په پیسې مولا پیسو باندې مولانجيري لخته یو باندې مو یو بل مړکو کوټو باندې مو یو بل ولوز مکه و انسان څو پرې بل یو بل ولي څو پرې یو بل مړکوي ویر کا ورور ته زمکه کې چتا هغه د مثلا زورا دی او تا پټي زورا دی او تا کمرا زورا دی ویر کا زونه یو سپړونه ما جوړوا سی یوسف غنتا یوسف کو یو ته وګرځولو مصر بازار کې خاص کړلو لاس کولې مصر جیل کې ورکیو ویلې دا شی بل څه زیاتای کو دا د هغه کسانو کار دی نه مو کې څه کوم دی دا نفس ډېر مردار شی دی دا ډېر خطرناک تکاده زدایم اندی نفس واجنا شیطان گمراه شولو ملعون شولو ابلیس مو یایو کنه خو دا شیطان ته چا دوکا ور کړل ها شیطان د انسان ته دوکي ور کوي شیطان خپل نفس لیونای کړي کومه بیماری ورکی پاتې وا و مسمانه پورته لاړ او اوسه پورې مو اول اسمان ته نه لاړ شیطان و مسمانه پورته کروبینو ته لاړلو کروبین یعنی جبرائیل او میکائیل او اسرافیل روح هغه ملائکه چې کوم ځای کې عبادت کوي هغه صاحبو کې د شیطان ابلیس عبادت کولو خو بیا هم تکبر ته نه وته بیا هم غرور ورکیو امام ته سر نه کوټیټه ادم ته سار نه کوټیټه د خدای خلیفات سار نه کوټیټه زبدل ته خبره وکم لکه څنګه نن سبا آل سعودی ای د وهابیان ای رسول الله ته سلام کوا کربلا ته ماڅه یا علی نارامه لګوا یا حسین مایا دا ټول د ابلیس اولاد خبره تم سوچ والو کربلا خور نه سجدا ما کوا کربلا خوره د آدم خوره ده کربلا خوره د موسی خوره ده کربلا خوره د ابراهیم خلیل الله خوره ده کربلا خوره د ورمن زهرا خوره ده دیوانه هغه کوي اعتراض کوي دا نن سبا څه کومې درزونه کوي دا شرک ده دا څه شرک ده تو چې سټډي کړی دي تو قرآن تفسیر کوم یو تفسیر سټډي کړی دی تو کوم کتابونه سټډي کړی خدای بنده هر شي باندې اعتراض کوي دا شرک ده دا شرک ده زبداویم زه حتی خدای ته کومه خدای نامه بسم الله یغه ابتدا د توسل زری سره کی بسم الله علمی بهسونه دي زنه نشم کوي علما دلته ناسي تم سره بل طرف ته نه غواړم سلوات شي تاسو اهل بیت ذات باندې کړه صلوات واستوي نه دی ویل بالله بسم الله خدای نامه سره ابتدا کوم ای خدای نامی سره به خدای ترسیږي ای علی نامی سره به خدای ترسیږي ای ورمن زهرا نامی سره به خدای ترسیږي دا سه اسم اعظم دي صدقو اسم اعظم و زری سره نوح کشته ته نجات ملو شوه ده ځکه کشته توپان واخستله غاګي وکړلو خدایا اللهم انت حامد بحق محمد اللهم انت فاطر السماوات والارض بحق فاطمه خدایا ورمن زهرا له خاطر ما ته نجات راکا ابراهیم ورته واچول ورمن زهرا وسیتای ور کړلا یونس پیغمبر کې څکلې مشه غړي ته لوړلو دی پنځتن پاکو زری سره خدای نجات ور کړ دی باندې ته اعتراض کوي دا یا شرک ده ازان ګرامي ها اوس ټایم نه وخت بس را انتهایی سمونه پاتې شوې دي دویمه خطبه ما وایي څه ضروري خبرې وکم خو نن شهادت ورځ ده بس فرق نه کوم چې ورسته به تابوت یا راوځي مجلس یا کې دونه ده اول دا څه یو خبره د پرچینار مظلومیت حواله سکو پرچینار نن د ورمن زهرا شهادت ورځ ده کنه ده زبدایم لکه څنګه ورمن زهرا د حسین مور مظلومه انداشه پرچینار مظلوم ده لکه څنګه ورمن زهرا غونه کول څه
اصحابو ته غږونه کول چې کله د پیغمبر مسجد ته راغله که نه کومه خطبه یې ویلي دی چې مسجد یې ولړزولو اصحاب ورکې دي انصار ورکې دي حکمران ورکې دي غږ یې ورته وکړلو چې تاسو سه وسله د سره دی تاسو تعداد زیاد دی تاسو ته د ما ژړا رسیږي تاسو د رسول الله لور پر یادونه واورئ ما هذه غمیزه په حق بیا یې ما حق نه ویلي دوه غپیل شوي وي ما نن سبا د حکمرانو ته یایو پراچینار پاکستان علاقه نه دی پراچینار پاکستان کې دی که نه دی چې انډیا کې هده نه وسو که نه چې افغانستان والا صوبې کې هده نه وسو کندار مندار که نه چې کله پاکستان والا حصہ دی چې کله پاکستان والا ضلع دی نو بیا موږ ته خپل حقوق ولې نه راکوي لکه څنګه ورمان زهرا نه پیدا غاصب کړی و انداشه مونږ حقوق غاصب کړی دي لکه څنګه ورمان زهرا بدن ټوک ټوک شولو انداشه ما شهیدانو بدنونه ټوک ټوک شول ظلم مساوات شولو زخمیان شول وړه بچی شهیدان شول انداشه موږ ظلم دی که نه دی بالکل د حسین مور مظلومیت د دغه غریب علاقې د کوم عوام دی بالکل سیم ټو سیم یو قانون دی زهرا ورمنه د موسی واقعا موږ مظلومیت ډیر زیات دی ځکه خپل مرګلو ته سوشل میډیا باندې د کنوای والا چې کوم هغه ظلم دی تاسو مغه مخته شیر کوئ ټول دنیا ته وخایوي چې موږ سره د وطن کې کوم ظلم کیږي دوی میاشتې کیږي دغه حکمرانو دغه انتظامیه دغه چې کوم حکومت دی موږ ته روډ نه خل سوي د دویمه میاشت دی که نه دی دویمه میاشت دوی میاشتې کیږي موږ روډونه باندې یو دوه ورې خلاص کړلو چې کله خلاص یې کړلو کتلاګوی ته نه جوړه کړله بچي شهیدان شول خویندې شهیدانې شولې جوانان شهیدان شول مریضان شهیدان شول ګاډي مو تباه و برباد شول دا موږ ظلم دی که نه دی ظلم آیا دغه چی دی دغه وحشت دی دغه دهشت دی دغه ډار والا وطن دی دا امانت دی حکمران ته پکار دی چې هغوی په کار دی دغه عوام ته حقوق ورکړي نه پرچینار اول خبره دا چې پرچینار کوم مظلومیت دی هغه د ورمن زهرا مظلومیت سره برابر دی یعنی تقریبا هغه مصیبتونه ډېر زیات مصیبتونه خو بیا هم د پرچینار مصیبت ډېر یعنی ډېر زیات دی پروردګار پرچینار سره مشکلات یې آسان وګرځوي دغه یوه خبره چې پرچینار مظلوم دی واقعا حتی زه به دا وایم چې فلسطین زیات مظلوم دی فلسطین پرچینار مظلوم دی ویلې ځکه چې څو ملکونه د فلسطین څخه مدد کوي ایران د ورسره مدد کوي لبنان د ورسره مدد کوي یمن د ورسره مدد کوي خو پرچینار 14 معصومینو خدای نه علاوه هیڅوک نشته پرچینار لیارې باندې دوی میاشتې لیارې د باندې میډیا ته باند کاروبار باند بانکو کې کوم سیستم دی ویلاړ دی میډیا ویلاړه دی کله سیګنل پرېږدوي مرضي دی یو هفته سیګنل کاټ نیټ کاټ د پته نشته دینه زه هدایم چې موږ ته مړه شو پارک نه کو دا څه زندگی دی د کوم چی در اخیستی دي عزیزان گرامی د پرچینار مظلومیت ښیم چې موږ سره څومره زیاته شوې دی آخري یوه بس یو 2-3 منټه پسه ټایم پاتې دی سیکرټري طرف نه یو پیغام دی هغه دی سیکرټري صاحب یې جرګه راغلي دی انشاءالله ایمو جرګې ته خوش آمدید ویلکم آیو کوم پښتون جرګه راغلي دی دې ته مستلمه شاویر کوو دوی ته خوش آمدید آیو انشاءالله امید خدای نه دی او بیا ایمو امید دی چې دوی به د پښتو چې کوم احترام دی هغه وجې نه عزت وجې نه دغه علاقې کې به دوی امن لپاره خوارۍ وکړي انشاءالله لګیا دي اوس هم سیکرټري صاحب کال وکړو اوس جرګه شروع دی سیکرټري صاحب خو وویله چې زه راڅوم خو مشکل د وریږي امید کېدای شي راشي هغه تاسو ته خپلې خبرې کوي نو سیکرټري صاحب اول خبره دا وکړله چې جرګه شروع دی انشاءالله دغې جرګې کې وزیرونه ماماندو نه خیبر نه مختلف ځایو نه کسان راغلي دي ډېر ښه کسان ورکړي دي ډېر داد والا کسان دي الحمدلله بېګاه ښه ریسپانس مو طرف نه ورته میلاو شو ډېر خوشحال شول چې کله مو د پرچینار ته راغل ایتوري قوم عزت یې ولیدلو ایتوري قوم مینه یې ولیدله اتفاق یې ولیدو اتحاد یې ولیدو احترام یې ولیدو هغوی ته ډېر غوټ ایتوري قوم طرف نه عزت میلاو شوی دی انشاءالله هغوی بھرپوره خوارۍ شروع کړي دی جرګه به انشاءالله کومه مسلې دي هغه به حل کوي هغه دپاره ډېر تیزۍ سره لګیا دي پروردګار عالم ته سوال کوو په قدمونو یې خدای برکات نازل کړه موږ ته د قوم کومه خوارۍ شروع کړې دی جرګې وغیره دا پروردګار موږ ته بختوره وګرځوه یوه خبره دا وکړه سیکرټري صاحب ما باندې دا خبره وسپارله دویمه چې کومه دی دویمه خبره یې کومه کړې دی تاسو یو ورمنې زهرا ذات باندې کلکه صلوات واستوئ زه بس ټایم په ختم کول دی انشاءالله امید دی سیکرټري صاحب رسي او دویمه خبره چې کومه یې وکړله هغه یې پاوج والا چې کوم پټکې دي حکومت کوم پټکې دي مو فخر کوو الحمدلله چې مو امن پسند قوم یو
مو پاکستان ته عزت ورکړی دی پاکستان باندې کله تنګسار راغلی دی پاکستاني مو ملک دی پاکستاني مو سټیټ دی وزیرستان نه ونیسه کارګل نه ونیسه کشمیر نه ونیسه افغانستان بارډر پورې مو کسانو قربانۍ ورکړي دي نه اوس مو یو منظم قوم یو خپل منظم شولې مظاهره به کوو زه خپل ځوانانو ته یم ځنه کسانو ته یم څه پاوج ولا کوم پټکې دي چیک پوسټ دي دي ته هیڅ قسم ته ځنه نظر ونه کوئ پاو سره یا الحمدلله پاوجیا مونه مطمئن دی چې صرف پاکستان کې یکی وا قرمی ضلع دی صدقه ځي کې پاوجیا احترام شته اف سی احترام شته پولیس اشتو کنيشته دي افسرانو احترام شته دی کوم کسان راوځي خو عزت سره دي خوشحال دي مو یا یو صحیح ده دا کوم حکومت والا کسان دي تاسو مو وړونه یو تاسو مو ولمنه یو چې ویل کې نه یو چې بل لکه نه یو تاسو مو وړونه یو تاسو مو ورولې نظر کوو تاسو مو قدرمن کسان یو تاسو مو افسران یو تاسو مو پاکستان افسران یو خو یو خبره دغه ځکه کوم لکه څنګه مو ته احترام کوو پاکستان حکمرانو انداشه د غریب عوامه احترام وکړه ما دوی جمعې مخکې کومه خبره کړې وه کنوایه کې موږ کوم زیاتی شی دی حکومت ته دا تا باندې سوال دی ما باندې اول خو نه وه په کار زه تا ورته کنوایه وبسله زه کله د کنوایه وبسله کله کنوایه نه ډازې وشوې بیا د کنوایه بېلابېلې پرېښلله بیا زخمیان نیمه ګنټه پرته وو نیمه ګنټه 40 منټه ډازې ونې شروع وې ته ته نه وتښلې ګاډي د پرېښلل زخمیان د پرېښلل شهیدان د پرېښلل کم از کم دوره د کړي وې که نه دغو مظلومو شهداو احترام دپاره کم از کم تا خو دوره څه کړي وې که نه سمبلینس یې دربسلي وې بختربان ګاډي دربسلي وې زخمیانو جنازې شهیدانو جنازې د اوچاتې کړي وې که نه زه د په سار سترګو کې نه وم زه ته کله ته راځې ما لاسو کې ګلونه وي زه تا ته غاړې کې هرونه درچوم تا موجودګۍ کې ما باندې ګلۍ لګېږي دا آیا دا انصاف دی په کار دی چې ته ما هغه نیمه 40 منټه به د چرخیلو سره مندوریو سره اوچات سره بګن سره ما زخمیانو باندې ډازې شروع وې آیا تا کې دوره غیرت نه و کم از کم پښتنوالي غیرت خو در کې و که نه کم از کم هغه علاقې غیرت خو در کې و که نه تا ته مو احترام در کړی په کار دی ما زخمیان ما شهیدان ما هغه وړه بچي کربلا غونته شپېږو میاشتو وړوکې زوی مور کوت کې مړ شولو هغه به د اوچات کړی و که نه څه شودو به تلې لاس کې پاتې و ویله څه کله لګېدلو شهیدېدلو ویله مور یې ما څه ګناه دی داسې غږونه بیا خپل زبان یې حال څه کول کم از کم تا ته څه کله زه احترام در کوم پاک پاوج دی موړ نه دي اف سی دی ما ته لږ احترام وکړه ما در غریب عوام ته احترام ورکا ایواز لا ریکارډ نه هي د الحمدلله صرف د اکورمي ضلع د صدقي مو پاوج ته احترام ورکړی دی مسترګو باندې کې نه ولې بس دی نه پاوج کوم پټکې دي شهید اوان دغه اوسیا دی شهید اوان دا اوسیا دی کا شهید الپنی او پاوج طرف ته حکومت طرف ته هیڅ قسم ته ځنه اقدام به نه کوي دوی مو محافظین دي دوی غریبانو ته د تنخواهانې ملويږي دوی د خپل تنخواه باندې لکه مو تاسو کسان دی وزیرستان کې ماماندو کې مو تاسو وړونه دی ملیشو کې یو تنخواه باندې د وخت لري انداشه دا کسان دي موسی د وخت لري خیال وساتئ چې دوی سره یو نیم حرکات کوله ځنه خبرې کوله بیګا مو کسان هغه د مرکز والا کسان څه کوم پټاکو هغه د پټاکې فریو سره وکړه اندیشان سره کوم ځای کې چې مو بړکی والا مثال درکړ پیوړ والا مثال مې کړی دی هغه باندې کله افغانستان حمله وشي مو بړکی والا پیوړ والا کسان هغه سره مدد وکړلو د دهشتګردو په خلاف مرچو کې وسره مدد وکړلو نه اهم خبره دا غره چې غور وکوي حکومت طرف ته ځنه نظر ونشي بس مو ټایم ختم شوی دی یوه خبره څه دی هغه دی پیشنواز او حواله سره هغه صاحب حواله سره چې ذهن کې هیڅ په کار دی مو دعا کو پروردگار پیشنواز او مو قدرمان هغه صاحب پیشنواز مخلص کاز دی قوم لیډر دی قوم ډیر زیات مشکلاتونه وساتلو قوم اتفاق اتحاد سره یو پلیټ فارم ته جمع کړی دی یو علام باندې ټوله توری قوم جمع کړی دی کنه دی جمع کړی پیشنواز او ډیر عظیم هستی دی سفر باندې لاړ دی چې ذهن کې هیڅ په کار دی رانه شي څه ضرورت وو یا خونی څه ضروري کارونه وو هغه سفر باندې لاړ دی ارواپا شوی دی ګلګت نه اسلام آباد کې دی مور رابطه او سوشه بیګا بلرزي محبت او سوش ولې هغه صاحب حال تر لګیا دی میټینګونه د کوي شیخ محسن زوی شیخ انوار صاحب سره دی خو علماء سره د میټینګ کوي کورمي د پاره لګیا دی پریس کانفرنس وغیرہ میټینګونه د کوي کارونه د کوي د پاره پر هاریو شي د پر هغه صاحب ډیر زیات یعنی تیزه سره لګیا دی مهنت کوي ان شاء الله امید ہے د نگدیش بوریزو کې باغ سبي ممانس کې وي ان شاء الله مظاهری او روان د نگدیش بوریزو کې زنه کسان بس دا کومي موضوعي خبرې اندي باندې مو خبرې ختم دي سپټال ته لاړو زخمیان والد
زخمیان الحمدلله کافي ښه شوي دي، ډېر جاینټ شوي دي، وزنه سیریس دي، هغوی علاج شروع دی. دغسې کې زه شهیدانو ته سلام کوم، زخمیانو ته سلام کوم، خیمو سپتال چې کوم ډاکټران دي هغوی ته سلام کوم. ډېره خوارۍ یې وکړله، خاص کر ایم ایس کوم دی مقدرمان سید، هغه ډېر عظیم کاس دی، یو عظیم پلار دی. کوم زخمی نه د پښتنه کوله ویله چې دا ایم ایس داسې دی لکه مو مشر ورور وي، چا به مو پلار دی. اندې شان نور کوم عمله دی څو هیډ کوارټر کې اسپتال کې کوم ډاکټران دي هغوی ډېر ښکلي طریقې سره دغو زخمیانو خدمات وکړلو، دغو مظلوم خدمات یې کړی دی. اندې شان سره زه هغوی ته خراج تحسین عرض کوم. ایم ایس دی، ډاکټران دي، کمپاوډران دي ورسره، او ځینې ضروریات دي اسپتال کې ورته هغه پکار دی پراشي، او ټي کې دی. اندې شان سره ګایني چې کوم هغه دی هغه کې ځینې شیانو سره کمای دی پکار دی هغه پراشي. اندې شان سره یوه آخري خبره چې ایمو کوم قوم هغه دي دکانداران دي هغوی ته زه سلام کوم. دکاندارانو آټه ډې لري، پرچون ډې لري، هغوی ډېر غټ مدد دی مرکز سره، هغوی ته زه سلام کوم. نوره محنت وکوئ، که چیرې چینی برې د سره وي برې چاته ما ورکوئ، په کیلو برا ورکوئ، خو تاسو د یو سیستم وچلوئ. تاسو ته ما سلامي. ایمو پرچونات دکانداران ډېر عظیم کسان دي، خدای تاسو کاروبار کې برکات نازل کا. او دغه وخت کې تاسو مدد مو سره ډېر ضرورت دی، هر چا سره مدد وکوئ، غریبانو سره مثلا چاته وړه ضرورت دی هغه ورکوئ. اندې شان سره زه پمپ والا ته سلام کوم. صحیح دی کېدای چې ځینې وخت کې چاته تیل نه ویر کړي، مرکز طرف نه ولې پابندی دی چې تاسو بې ځایه تیل مه خرڅوئ. ویلې څه هغه دی موږ سره د دفاع لپاره تیلو ضرورت شته دی. دا څه کسان دي دغه ټول یې مقدرمن کسان دي، څومره دکانداران یې چیرې ټول ته پروردګار اعلان کامیابۍ نصیب وګرځوه. اخري کې ټولو شهیدانو ارواحو دپاره، ایجام حقدارو دپاره زهرا بیبي ورمن شهادت ورځ دی. الفاتحه. پروردګار رحم ورباندې